وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا سورة البقرة درم سپارہ 277 200 ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل دي یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي سم یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي سم واقاموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه وآتوا الزکاة او ورکی زکات لرا لهم د دې خلقو د پارا اجرهم ثواب د دوی دې عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم نبیس یرا پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی خفقیگی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندارو او یریگے دا اللہ پاکنا اے ایماندارو او یریگے دا اللہ پاکنا وذرو اپریگ دوے تاسو ما بقی من الربا آغا چی پاتی د سودنا اے ایماندارو دا اللہ نو یریگے سودنا پریدوے ان کنتم مؤمنین کتاسو مومنان یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کچرو نکتاسو داکار پس کسودم پر نخودو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس تیار شے جنگ دا اللہ و دا پیغمبر تا کسود نپری دے نو بیا تیار شے دا اللہ دا پیغمبر جنگ تا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کچرو نکو تاسو دا کار سودم پری نخودو نو تیار شے تاسو جنگ دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تا وَإِن تُبْتُمْ اگا تاسو توبو استاد سودنا نو فلکم پس تاسو دا پارا رؤوس اموالکم اصل دا مالونو ستاسو دی تاسو دا پارا ستاسو دا مالونو سرون دی اصل مالم دی لا تظلمونا ظلم بنکوے تاسو با ظلم نکوے ولا تظلمون اپا تاسو با ظلم نشکے دے. اول آیات کریمہ کی ترغیب ورکی چه گورا سوخ کل ایمان یقین اخکل عمل اعمال خو ډول خولي دي خو خاص کر چې د مونږ پابندي کوي بدني عبادتونه کوي زکات ور کوي مالی عبادتونه کوي نو د خلکو د پاره
دا الله سره ډیر لوی ثوابونه دي. پدی باندې بزن کدن کې، قبر کې، حشر کې، پولیس رات، عمل نامه، حساب کتاب، لا خوف علیہم. اس ځای کې بدی ته مخه تا خرن رکاوټ ير نه راپیخي. بس ځن کدن کې بم خوشالي، قبر کې بم خوشالي، حشر کې بم خوشالي، پولیس رات، عمل نامه، هر ټیم به خوشاله. ولا هم يحزنون. ادا چې داخه کارونه چا کړی نو دی به خپکیږم نه. نو دی اول آیات کریمه کې الله رب العزت مؤمن ته وی چې مؤمن ته سودونه مکوا، تا سره سودونه نه خای، ته دا کارونه کوا. او چې دا کارونه کې الله به د ګناهونو نه محفوظ ساتي او خاص کر د سود نه. نو فرمای ان الذين امنوا. څوک ذکر کوي نه چې بشک عربیان، بشک عجمیان، پنجابیانو، سندیانو، بلوچیان، ور الله سونه خپل خبرې کوي، عام خبرې کوي چې څوک هم دې د هر ځای دی. د دې وجه څومره صفا حدیث دی، ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم. الله پاک ستاسو شکلونو ته، استاسو مالونو ته نګوري. الله دې ته نګوري چې دا سړی سپین دی که تور دی که زیړ دی که څنګه دی. الله پاک څه ته ګوري؟ آمنو. بس چې سم ایمان راوړي. سم ایمان څه دی؟ الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. چې دا منی الله پاک په ذات او په صفاتو کې تنه تنها یکتا یومنی. آمنو دا الله د منلو چې څنګه حق ته الله منی او د الله پاک هم منی. دا دوه خبرې دي. الله هم منی او د الله پاک هم منی. دا خپل صفت ته الله دې اول ما کې بیا تاسو کې راوړي. دویم وعمل الصالحات. سم عملونه کړي. سم عمل ستوي چې د محبوب دسخطي په، چې د محبوب دسخط په نه نو کډیر خپل عملي لکه د ماخام ګور 3 رکعات دي په دې دسخط ته شدا بدري رکعات کې. اوس یو سړی ویزه سلور کوما نو په سلورم رکعات کې خود رکوم سیوا وکړه، سجدیم 2 سیوا وکړي، په زیر دې چې د ثواب ملو شي دی به ګناګاری. د اختر پرز نفل د مانځنه مخ کې رستو جمعات عیدګاه کې یو سړی کوي نو نفل کول سبت کار خو نه دی. او عمل صالح ځکه نه دی چې محبوب نه دی کړی. چې محبوب یو کار نه کړی باوجود دی چې هغه ډېر شوق لرو د شپې به دور نفل کول چې خپې مبارک به او پړسي. نو چې د اختر د مانځنه مخ کې نفل نه دی کړی خو بس نه بینو. وعمل الصالحات. درې مګورا واقاموا الصلاه. الله پاک دا نه وی چې مونږ کوي. ګوره پابندي د موس پابندي د دې وجه دې کې ډیر زیات ترغیب د قران کې چې مونږ له پکار دي چې مونږ موس قائم کو. موس قائمول ستوي یعنی هغه سی موس کول څنګه چې الله پاک واړي، هغه سی موس کول څنګه چې محبوب صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابه ګوره بیبیانی وی چې نبی علیہ السلام به څنګه سبق وي موس کې به نبی علیہ السلام څنګه سبق وي وی سکتے به کولی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. داسې خپ مزا په سر سر په خوان خوان باندې نو چې مونږ رکوع کولی کو سجدیم کولی کو. دا موږ حدیث شریف کې راځي تا ته وی حفظک الله کما حفظتنی. الله دې ستام حفاظت کی لکه څنګه چې د زما حفاظت کو.
ګوره دا مونځ د مونځ ګزار ته دعاګانې کوي چې څوک زر زر ټونګي ووایي نه قیام ښکلې نه رکوع ښکلې نه قوما او جلسه او سجده ښکلې نه قیده ښکلې نو دی ورته وي خدای دې تام تبا برباد کړي لکه څنګه چې زه ضایع کړم الله دې ما او تاسو د مونځ د خیرونه وساتي الله دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د مونځ په دعا کې راولي او ګوره دا مونځ دومره لوی عمل دی چې نور اعمال محبوب ته په ځمکه باندې ملاویږي او د دې دپاره سپیشل بره راوغوښته مخکې امتونو کې صرف 2 منځونه مخکې امتونو کې صرف 2 منځونه یو د ساري منځو یو 2 رکعاته به کول او یو د مازیګر منځو د نور پریوت دونه مې مخکې 2 رکعاته نو یو د سحر 2 رکعاته یو مازیګر کې 2 رکعاته نو چې کله محبوب له الله پاک گفت او تحفه او ډالې ورکړه د 50 منځونو نو موسی علیہ السلام سره چې میلاو شو ناغوتی چې قربان تاسو کو سردار الانبیاء افضل الرسل یې تاسو درجه خو ډېره اوچته ده خو زه به طور رای یو خبره کوم جی ما خپل امت باندې ازمیخ کړو هغې باندې ساره مازدیګر یو 2 رکعاتو په هغې کې دومره انګړه دنګړه کول دا خو 50 منځونه دی چې د جمې وړې ورځې شي دسمبري نو جی زما رای دا ده چې که تاسو بیا معراج وکړ محبوب بیا لاړ الله رب العزت ورته وی 45 شو څه چلو شو 15 شو یاره جی قربان دا خو ډېر زیات دي 9 5 45 نه پیرې محبوب بیا نو الله پاک ورته امت ته وایه چې کوې 15 منځونه امون به تاسو له عملنامه کې د پوره 50 منځونو ثواب لیکو وګوره اقاموا الصلاه وګوره څنګه به کو خبره به اوږده شي او مختصر وره محبوب تشریف فرماو صحابي منځو کو راغه محبوب ته ارجه فصلی فانک لم تصلی ورشه منځو کته مونږ نه کړ بیا لړ منځو کو بیا راغه ارجه فصلی فانک لم تصلی ورشه منځو کته الند دا کوي چې قربان زه خو موس کومه او تاسو وی چې تامون نه کړي ودا سه نه کنده ته موس څنګه دا سه خلق موس کی قیام دا سه کو خولي رکوع خو خولي برابر د رکوع نه چې اوچت شنو بیا خو خولي نه غدريګا سجده له چې لړ شنو خو خولي مزیدار سجده کوا د سجدو په میانس کې خو خولي انتظار کې نه لګونتي تعدیل الارکان ورتوای زمون پنځ واجب دي او د نور امامانو پنځ باندې فرض دي فرض دا وګوره د دې وجه چې مونږ او تاسو د موس کو چې خپل کو او لکه دا سړی چې موس کی خاص کر امام نو کدی ماخه ته د سیدی زه تم ګوري نو د سترګو په دې ګټونو کې د سب د لری مقتدیان خکاری پر رکوع سجده کې چې دی زی راځي نو محبوب چې مونږ کو نو وی فرمایل انی امامکم خبر اورز استاسو امام ما فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام خبر اور مقتدیان زستاسو امام ما زمانہ برکوع کې سجدہ کې قیام کې نړوان دي کیږي ځکه دا مقتدی چې د امامته موسکی نو دی امام پسې د 2 خبرو نیت تړي یو دی د مول نیت تړي یو د خپل مول نیت تړي او دویم د امام د تابعدارې نیت کوي چې زه د امام پسې موس کوم د دې وجه کې امام سجده سهو کی غلط شو نو مقتدی خو غلط شوی نی او چې امام سجده سهو کوي نو مقتدی وسره خامخا کوي دا ولی زکه د مقتدی نیت کې دا ویلو چې دی امام پسې د امام د تابعدارې نیت د کړو نو محبوب فرمای چې زمانہ پر رکوع کې ګوره مخ کې مزه چې زلا رکوع تنیم تلې تتلی زمانہ سجده کې مخ کې مزه چې زلا قیام کولاړه ما تخکته پروت او یو سړی ملا خوږيږي خپې خوږيږي عذر دی
اخو ماپ ته اخو تا ته وی خیر دې په ناس ته موس کوا په ملاس ته موس کوا په اشاره خو جدا خبره ده خو چې تا عادت جوړ کړی او نعوذ بالله قصدن کې نو بیا حدیث ور ډیره خطرناک خبره ده ډیره خطرناک خبره ده اما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار نعوذ بالله وګوره پښتو کې ته وایم ودا مقتدی یریږي نه چې د سر با الله د خر د سر پشان کی ان يجعل الله راسه راس حمار دا چې الله بر دې مقتدی سر د خر د سر پشان کی دا کم یو چې د امام نه مخ کې کیږي نو چې ته قصدن عمدن دا سې کې یو خماوي عذر دی تاس مثال مسلې خو جدا خبر ده د دې وجنه د دې خبرو خیال ساتل پکاري چې ډېر خپل عالم او محدث نو هغه چې دا حدیث وریدو نو هغه غریب وی ټیسټینګ کوما د دې وجه ټیسټینګونه بنکو به خدای رسول چې سوي لیدي که زمونږ دی وړي کوپړې کې دا راضي او کنه راضي یار عقل نه مني عقل سي تا ته خدای پاک وی سود مکوا پدې ملک خرابيږي قوم خرابيږي کله خرابيږي ذات خرابيږي تبا کېږي ستا کوپړې کې یا راشي یا رانشي استاد خالق چې تی پیدا کړي اپ دې خبرو خو پوي اوس باز خلک وی دا خبره عقل کې ناراضي نو دغه غریب ټیسټینګ کو نو لنډه دا چې دبش په ګرمه کې خو صادر په سر کړو ډوب اپا سړځه کې بهم ځان نه صادر چاپی راکړو نا شاګردان ہوتے چستاجی په سړځه کې خو سړی ساړه کیږي نو په ګرمه کې هم تا دا سو ډوب صادر په سر کړي چې مونږ ته بسړو تخکار نه نو هغه ورته یو طالب ډډه تکو وته وی ال درته وېما خو زما د ژوندون کې به چاته نه وې چې زه مړ شم نو بیا خیر د اجازه ته تا خو چې زه ژوندیم نو ګور دا تا باندې امانت ته وعده وکړه طالب استاد سره وعده وکړه چې ټیک ته دا راز بزنه پاش کوم دا استاد ورته وی چې کله ما دا حدیث ووریدو چې کم سړی د امام نه مخ کیزي الله برد سر د خر د سر پشان کی مچ دا وسنګي نو ایمان اعوذ بالله قصدن دا سوکړ امام نه مخ کې شو ویلا موس خلاص نو چې نعوذ بالله زما د غشان چل شوی دی دا ځکه ز تاسو ته پورا ځان نخ کار کوم نو ځکه الله وی اقام الصلاه موز بکه خو لکه مونږ وایو کنه الکه زویل وعده نه کې وی ورګه غلا په خپل خپو ندی ولا اقامت الصلاه دي ته وی دا موز ودره بالکل څنګه ودره د دې الفاظ کولیکا د دې مانخ کولیکا د دې ډانچه کولیکا دې کې فرض سودی اغیات کا فرض پاتې شو بیا بسکو واجب پاتې شو بیا بسکو سنت پاتې شو بیا بسکو سلورم رکعات نه امام ډایرک 15 رکعات تلا سلورم رکعات باندې دل پکارو چې قاعده کړي وځکه اخیره قاعده فرض ده فرض چې اخیره قاعده ونکړه د سره مونږونو شو فرض ده او دې ډایرک 15 رکعات تلا اوس پدې سکی نو چې در 15 رکعات سیده ترکمه نه کړي د 15 رکعات سجده چې ترکمه نه کړي دی بارا واپس کیږي سجده سهو بو کی بس دا وشو خو کچره د 15 رکعات سجده موکړه نو بیا بارا واپس کو سره ټچ کی نو توجه کا شپږه مې وسره ټچ کو د شپږ رکعات وکړو نو چې په سلورم رکعات باندې د ناس تکړه واو کنه پسلورم رکعات باندې عبدوه و رسول پوری قاعده کړي واو کنه نو کتر پسلورم رکعات باندې تر عبدوه و رسوله پوری ناستو نو اول سلور فرض شو اخیری دو رکعاتا قاعده سره کړي نو نیختلو 15 رکعات تا ابي دو وکړو نو دا شپږ واړه نه پل شو بیا به اثر ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله تا د سار منځ کو ګوې کې ټول شپه عبادت کې تیر کړ د سار منځ کو الګي سار شوي ځکه نور خطو وخت کې منځ کول مکروه دي نور یو نیزه بار شو شل منټه تیر شو خطو باندې د کټیم کې 2 رکعات ساده نه پلوکا هغه ته صلات اشراق وای
نو محبوب فرمای که حجت و عمرت ګوره 2 رکعاته دی وکړو محبوب وی که حجت و عمرت او صرف حجت و عمرت نوی 3 پیری وی تامت د 2 رکعاتو باندې الله دومره خوشاله شو چې د قبول شوی حج او د قبول شوی عمره ثواب استعمال نامه کولی تهجد کوشش کوا دغه ټیم کې الله پاک 3 اعلان کوي ستره څوک سوال کوونکې زمانہ سوالو کې زور له سوال قبول کم ستره څوک زمانہ مدد غوښتون کې زمانہ مدد غواړي الله وی زو سره مدد کم ستره څوک زمانہ معافي غوښتون کې الله اکبر داسې شهنشاه مالک الملک تهجد ټیم کې مونږ ته اعلان کوي ستره څوک زمانہ معافي غوښتون کې او دومره وای یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تو ورده حدیث تکنه یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے بنی آدم که دومره گناهونه دي کړي چې د ځمکې نه د اسمان چت ته دی را رسولي دوره خو څوک ګناهګار خو نه چې کنه مشرق مغرب جنوب شمال ټوله ډک کړي او د ځمکې نه اسمان ته رسولي خدا الله تعالی تسلی درکړي چې تا ته به شیطان وي چې ته خو دوزخ سر وټ کوي تنبای الله وی راشه دغه ټیم پاسا بل ټیم الله نو غواړه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وبالي الله وی تما ته لګو جاړه تمانه ما پیو غواړه مفهوم دی اپا دې زما سره پروا نشته بلکې سورته فرقان پرشتو ته وی چې دا ګناګار نه دی د دنه ز دومره خوشاله شوم چې دا ګناهونه ورله ټول معاف کې او د هر ګناه په بدله کې ورله نیکی ولیکې یعنی دې ګناګار ګناهونه الله پاک په نیکو باندې بدل کړي دا وګوره دی یو تکبیر اوله تو وګوره دا چې امام سره وما فيها دا یو تکبیر چې ورته وي تکبیر اوله دا چې موږ امام سره ته وګوره خو مخکې خلکو بر دې خبرو ډیر خیال ساتو بلکې مونږ کې به پکې نور سبق هم وي یو صحابي چې کله محبوب سمع الله لمن حمد